افسوس هاي ظلمونه ډیر سیوا شو په مسلمانانو ظلمونه ډیر سیوا شو هر سیټ نه د فتنو او د ازمیښونو زمانه ده لیکن نن په مسلمان باندې په یو تور سره باندې دومره ظلم هم په پنجاب کې دومره دا خو د مسلمانانو ملک دی او دا نور انسانانو ته ولاړ دي غیر چاپېره او نظارې ګوري دې زنانه کومه دومره غټه ګناه کړې چې ته د هغې نه بورقر ولرې کې د هغې بېعزتي کې هغه وښې دومره ظلم ولې د الله جل شانه په پوښتنه نه کوي الله جل شانه فرمایي چې دا هما کمزوری مخلوق پیدا کړی د آدم علیه السلام د ګسې پوښتنه پیدا شوی ګزاره به ورسره کوو نرمي به ورسره کوو د هغې په خبرو به ډېره تیزي نه کوو او بیا یو ابی د هغې سره دومره ظلم دومره ستم او موږ بیا غواړو چې د عمر رضی الله تعالی عنه حکمراني غواړو او موږ خو چې د ګټو باران وشي یا د اور باران وشي هغه د دې نه بهتر دی چې موږ زموږ په زنانو په تورسرو باندې ظلمونه کېږي هر سیټ د اصل وجه زموږ اعمال دي کله چې انسان بره کاڼي شغی که نه په ده باندې کاڼي را پرېوځي کله چې انسان بره ګلونه شغی په ده ګلونه را پرېوځي کله چې انسان پیسې شیندي بره په سر باندې پیسې پرې را پرېوځي نو څنګه چې زموږ عمل بر اسمان ته خیږي هغه رنګ الله جل شانه باندې فیصلې راولي هغه رنګ هم باندې الله جل شانه حکمرانان راولي دا غون زما د بدو عملو وجه ده زه به ځان ګناهګار ګڼم زه په خپله ځان ته ګوته نه نیسم بل ته ګوته نیسم پتا کې دا ګناه ده پتا لوټه راپاسي او غلبیل ته وي پتا کې وي 2 سوري دي غلبیل ځان ته ګورو نه چې ما کې څو سور دي زه خو ځان یادوم چې زه خو بس درجې ته رسېدلی یم اعلی الاعلی یم نه زه ګناهګار یم ځان به ښکته ګڼو بل به چوت ګڼو نن موږ مسلمانان خپل ځانونه چې دی نو دا چوت ګڼو بل مسلمان راته سپک ښکارېږي د هغه سپکاوی کوو د هغه بېعزتي کوو د هغه باندې پرده نه اچو نو دغه وجه ده چې زموږ د ذلیله کېدو او رسوا کېدو الله جل شانه باندې دغه قسم رنګ الله جل شانه عذابونه راولي الله جل شانه دې موږ پوهه کړي ځکه د الله جل شانه ډېر قسمونه دي د عذاب یوازې دا چې انسان باندې بیماري راولي یا په تندر راورتي نه د الله جل شانه عذابونه دا چې د انسان ته به سکون نه دا د الله جل شانه عذاب دی د انسان باندې به د هر سیټ نه دروازې بندې شي دا هم د الله جل شانه عذاب دی د انسان به مونځ او دست ډډه نه لګي دا هم د الله جل شانه عذاب دی دته به د زړه سکون نه خوشحالي به نه اطمینان به نه د الله جل شانه عذابونه الله جل شانه دې عمل کولو